زما دا لور خو د هر چا کوي، نه مې د چا سره دښمني شته، نه مې د چا سره ورانه شته. زما دا لور دې راکړي، زه د چا د دښمنۍ د زور نه یم. خو د هر چا کره ناسته وي، که چا په خوږه کېنولي، که چا په دغه کېنولي، ما نه دې خپله لور راولېږي ځکه چې دا بیماره جینۍ ده. د اولاد ډیر زیات خوږي که نه، د مور پلار ځان لا د زړه تختې ماتې ګوډې کړي، خو اولاد له غم نه ورکوي. ولې م نه راځي زویه؟ موږ چې د دې کټ ته وګورو، موږ چې وروڼه خویندې راغونډ شي دا پکې نه وي. مشر ورور هم د ډوډۍ نه پاسي، موږ هم پاسو، ورندار هم پاسي. خبر شي د ورندار باندې نن د 3 پیرې د خفګان نه بیبي لو شول او ډوډۍ هغه هرڅه یې ونه خوړل. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د هغې نوم نه چې د ځمکو د اسمانونو بادشاه دی، د پوره کائناتو مالک دی. موجود یم جی په مرغوس کې بیا جی موجود یم د میاګانو چم کې. قدرمنو یقین وکئ بعضې ویډیوګانې زه دا ځای ته ورشم چې خدای شته وایم چې وژاړم او که زه داسې بېوسو خلکو سره ویډیوګانې وکړم، ځکه زړه کې مې ډېر زیات درد راشي چې خدای راستي چې دا شان د خبر زه واورم. یقین وکئ ما نه خبر برداشت هم نشي. وایم چې په کور دی را چرګه هم راټه شي جي په کور او چې هغه روکشي نو خدای شته خلک ډېر زیات خپوي. د خپلې د مور د زړه ټوکړه 14 کلنه سپوږمۍ چې روکشي نو خدای شته بیا هغه درد ډېر بل شانتي وي. دې مور سره به خبرې اترې کوم چې په زړه باندې ډېره زیاته زخمي ده. یقین وکئ د اولاد ډېر زیات خوږي که نه، د مور پلار ځان لا د زړه تختې ماتې ګوډې کړي، خو اولاد له غم نه ورکوي. ځکه خدای شته اولاد ترالویول دا ډېر زیات ګران کار دی. احساس صرف او صرف مور سره وي جي. دا هغه مور ده چې نن د خپلې سپوږمۍ پسې در په در او خاورې په سر ده، لیونۍ ده او خپل چغې وهي چې زما لور ماله را پیدا کړئ، زما لور ماله را پیدا کړئ. 14 کلنه سپوږمۍ تاسو کتی شئ جي چې په هر ځای کې وي، چې چېرته هم وي، کم ځای کې هم وي، نو په دې سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري، په دې نمبر باندې تاسو دوی سره رابطه وکړئ چې د دې مور زړه له لږ غونډه کې قرار راشي، ځکه چې دا مور ډېر زیات په اذیت کې ده جي، ډېر زیات په درد کې ده. مورې زه سره یم خفه کېږئ مه. یقین وکئ چې ما ته ستاسو درد معلوم دی، ځکه ستاسو د جمهور له رالم ما ته ډېرو خلکو وینا هم وکړه. دا راته ووایي چې د څومره وخت نه تقریبا د 19 تاریخ نه چې سپوږمۍ غیبه شوې ده د الیکشن په ورځ باندې اوسه پورې لا نشتې 5 شپږ ورځې وشوې او دا 5 شپږ ورځې دې مور چې کوم دی لکه د لیوانتوب په شان دې تېرې کړې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مورې خفه کېږئ ما، زوی درته مخامخ ولاړ دی او سپوږمۍ ستاسو لور ده، زما خور ده او انشاءالله تعالی که الله کړه خیر الله بیا را پیدا کوي. ښه جي زما دا لور خو د هر چا کوي، نه مې د چا سره دښمني شته، نه مې د چا سره ورانه شته. زما دا لور دې راکړي، زه د چا د دښمنۍ د زور نه یم. خو د هر چا کره ناسته وي، که چا په خوږه کېنولي، که چا په دغه کېنولي، ما نه دې خپله لور راولېږي ځکه چې دا بیماره جینۍ ده. زه دا نه غواړم چې دا د بل کره راغورځېږي او بلې چوتۍ او بلې دغه کوي. ما له د خدای پاک د خپله لور پړه باندې د رحم اوبت وکړي، که دا چا کوي ما له خپله لور راولېږئ. قدرمنو د مور خبرې تاسو اورئ چې مور نه خبرې کېږي نه. سپوږمۍ یاد ساتئ چې د دې مازغه توازن هم جې ټیک نه و، د مازغو د لاسه هم دا جې ټیک نه وه او بس تقریبا د الیکشن په ورځ باندې غیبه شوې ده، لا تر اوسه پورې نشته او دا مور لکه د لیونو په شانتې ګرځي، یو پله بل پله. بهرحال دی چې د چا په کور کې اوسي هم هغه اسد بای ورپسې هم چې کوم دی ګرځي او ډېر زیاتې هلې ځلې کوي، منډې وایي، خو سپوږمۍ لا تر اوسه پورې نشته. بهرحال زما د اواز ته دا ویډیو زیات نه زیات شیر کوي چې هر یو ورور ته، هر یو مور ته، هر یو خور ته، هر یو مشر ته دا ویډیو لړ شي او هغه د سپوږمۍ چې چم صحیح کړي نو په دې نمبر باندې تاسو د مور سره رابطه وکړئ چې د مور لغونته کې قرار راشي جي. دا راته ووایي جي چې کله تاسو چې کوم دی اوده کېږئ نو زړه له هم درد راځي که نه؟ ولې م نه راځي زویه؟ موږ چې د دې کټ ته وګورو، موږ چې وروڼه خویندې راغونډ شي دا پکې نه وي. مشر ورور هم د ډوډۍ نه پاسي، موږ هم پاسو، ورندار هم پاسي. خبر شي د ورندار باندې نن د 3 پیرې د خفګان نه بیبي لو شول او ډوډۍ هغه هرڅه یې ونه خوړل. دا 5 شپږ ورځې خو په تاسو باندې داسې تېر شوي لکه قیامت. زه چا خبره چې د ورځې 12 14 پیرې چای ځان لس کم، زما د ساره داسې د خپلې چیو ته رابطداري نه کېږي چې زه اوس کم. زما زړه دا خبره هم نه زما د زړه نه نه راوځي. تا ما ته دا دغه کې خو زه یوه خبره هم نشم کولی. کېږه مورې ونو چغې ووالې اخر به زما بچو خو زما لور را پیدا شي. خفه کېږه مورې الله پاک پې را پیدا کوي جي. یقین وکړئ ستاسو درد زمونږ درد دی جي، ځکه چې ما دلته کې لوریانې بیا مور پلار ته جي ډېر زیات خواږي. لور یو دا شانتې رشته ده چې لور د مور ملګرې جي.
لور د مور ملګری هر یو خبر خپل مور سره ډیسکس کوي او دا هغه مور ده چې د لور نه بغیر ولاړه ده. زما دلته بلا موده وشوه بیا زه اسم په ما دغه نه دی شوی زما چرګم چېرته نه دی بې ځایه شوی. ته ووایي چې په دې کې تاسو اف آی آر کړی دی؟ او جی ما یې پایار هم کړی دی ما هر یو خبره کړې ده ځکه چې زما لور ما ته ماشومه وه زما لور کې څه غلطي نه وه. غلطي نه وه. او زما لور د ټول کلي ته د ټولو دکاندارانو ته د ټول ګاونډ ته معلومه ده چې هغه چپناکه ده او هغه یوه خبره سمه بله ګډه وړه نه پوهېږي. نه پوهېږي او نور په خپل همت او په خپل دغه باندې هغه د ځان ډېر خیال ساتي. والد صاحب جي شته که نشته؟ نه جي والد صاحب یې نشته. موږ په دغې ډېر بېوسه یو ځکه چې زما بچي ماشومان دي زه د چا سره دا نه غواړم چې زما د چا سره دښمني راشي. زما د خپلې لور سره کار دی ځکه چې زما د چا سره دښمني شمال. ته ووایي چې داسې ستاسو چا سره دښمني هم نشته او نه موږ هېڅ چا سره هم دښمني موږ د چا سره چا خبره هم نه اړو. ښه مې بچي دا بچي ما واړه راوستي او غټ شو خو دوی د وړو په سر هم جنګ نه دی شوی. یقین وکړئ چې دا مور په جړا باندې ستړی شو خدای راستي اخر څومره به جاړي هغه اوښکې ختمې شوې په سترګو کې داسې ده جي. قدرمونه د مور بهرحال نورې نه چیړم خو د مور په زړه کې هر یو اندام درد کوي جي خدای راستي ځکه چې بچي ډېر زیات خواږي. خو دا پیغام هغه چاله ورکوم چې څوک ما په دې وخت کې په سکرین باندې ګوري و د خدای ظالمانو دا خو واړه ماشومان دي ګلالان دي د دې وړو نه تاسو غواړئ یار دا خو قسم مې دپاره بي دا ګلونه دي تاسو دا ګلونه ولې راټوکوئ خدای راستي ډېر زیات زړه مې زور راشي یار چې دا شانتې مقام باندې ودرېږم بیا په دا شانتې درد ته مخامخ شم چې یو طرف ته مور ته ګورم بل طرف ته دا شانتې ماشومانو ته ګورم او هغه غیبېږي دا زموږ په خوره باندې دا شانتې یو کیس نشو. بهرحال زه چې په دا شانتې خوره باندې ودرېږم زه هم چې زه د خپل کار هم پرېږدم ځکه چې زه به څومره به زه داسې دا نور دردونه به زه صحیح کوم ځکه چې کوم یو کورنۍ ته ځم هغه درد د بلې کورنۍ ته چې ځم هغه درد وربخلی. یقین وکړئ دا څومره درد دی دا مور بله نور هم کړېږي 5 شپږ ورځې دا ذلیله شوه رسوا شوه دا بله نور هم چې کوم دی ذلیله کېږي. تور سر یار خدای ته وګورئ د الله د قهر او د غضب نه ویریږئ. ماشومان نه تاسو غواړئ په پاکستان کې چې انصاف نشته ځکه چې زما خبرې سپای پښتانه رانه پې خبر کېږي نه که چېرې په پاکستان کې انصاف و یو ماشومې سره زیاتې شوی و او هغې ظالم لی پانسي ورکړی وه په چوک کې کلیام یې ځوان کړی و خدای راستي چې په دې خاوره باندې به هېچا هم دا شانتې قدم نه اوچت کړی. ولې زما په ملک کې ولې زما په وطن کې وړې ګلالۍ وړې ماشومانې د ګل په شانتې راټوکېږي او څوک هم د تپوس نشته څوک هم د پوښتنې نشته چې داسې مور له داسې بېوسې له چې زه نه راځم بل ولې نه راځي نو اخر دی له به څوک راځي. مورې یو ځل درته بیا هم زه در سره یم انشاءالله تعالی او زموږ دغه پیغام دی تاسو خفه کېږئ مه یقین وکړئ ستاسو درد زه خپل درد ګڼم او انشاءالله تعالی ستاسو لور چې په هر ځای کې دا به الله پاک را پیدا کوي. ټیک شه جي ګرانو کتونکو تاسو وکتل زما د مور خبرې رب ذوالجلال دې وکړي چې دا شانتې ماشومان را پیدا شي که دا ماشومه وي که نور ماشومان رب ذوالجلال دې زموږ د عمل زموږ دا وطن زموږ دا ګلالي زموږ د کور باندې راغټه شوي هر یو ګل رب ذوالجلال دا شان د ظالمان نه وساتي او رب ذوالجلال زموږ په ملک امن خیر راولي رب ذوالجلال زموږ په وطن کې خوشحالي راولي. والسلام خوشحاله اوسئ. علي عباس یوسفزی په دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.